آپ کړو د ازمکا ماما مونږ ته راکا چې کله مونږ ته راکا تاسو په الله یقین وکړئ هغه نیکه حاجی عبدالحکیم صاحب رحمت الله علیه هغه ما په خوب کې وکړ او چې کله د اداره کې دا تعلیم او تربیت روان دي نو ما ته وی بچي وي زما دغه ځای پکار شو وي زما دغه ځای پکار شو حالانکه هغه د دنیا د خیر کار نه کوي زما محترمو دا اداري دا صدقات جاریات دلته چې کله موږ د دې بنیادونه کنستل بعض مرګري براغلی را بادشاہ صاحب دا ډېر قیمتي دي تاسو ضایع کو دا ډېر قیمتي دي زما محترمو قیمتي الشي چې کله دلته قران او د احادیث علوم دینی او ترویج او اشاعت شو اوس دا قیمتي نن موږ تاسو دلته ناشو اوس دا قیمتي چې دلته قال الله او قال رسول تعلیم او تربیت کیږي او ذکر کیږي زما محترمو دغه اصل کامیاب او دغه موږ تاسو په قبر کې پکاريږي ځکه یو انسان دنیا ته همیشه د پاره نه راغلی موږ تاسو دلته یو وخت لپاره راغلی او دغه ژوندۍ د چا شل کال د چا ډیر شو چې تلوي خو 50 کال ده څوک هم همیشه دلته لپاره نه راغلی دې د زما محترمو دغه اصل د موږ کامیابی ده چې موږ د خپل ادارو سره دینی ادارو سره مساجد سره مدارس سره تبلیغی حضرات سره د دې دینی ادارو سره خپل نسبت جوړ دغه زموږ استاد سره کامیابی ذریعہ ده دني زما محترمو دا وخت دي دونکو دي په روایتو کې راځي چې دا قبر کې میت پروت دي د 2 رکعات نفل تمنا کوي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما یو ځل بلاره تیریدو خادم وسره دی خپل آسماني سور دی یو قبر راغو هغه قبر چوکو ته چودري دی یو خواته 2 رکعات نفل وکړ خادم مو دوی چې تاسو غنن یو عجیب غونډه کارو حضرت عبد الله ابن عمر سیبو فرمایي چې ما کله دا قبر وکړ ما ته رسول الله مبارک یو حدیث را یاد شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اوریدلی دي رسول الله مبارک فرمایلی چې دا میت په قبر کې خودي شي دې 2 رکعات نفل تمنا کوي چې کاش ما ته مکمل او شي 2 رکعات نفل زما محترمو هغه قبر چې کوم ځکه به اعمال محاسبه کیږي التبیا اعمال زموږ کار نه کوي الته بیا زموږ هیڅ کار نه کوي نن دلته دا دنیا دارالعمل دی دلته موږ سوګل بیا به الته الله جل جلاله دا غي ته بدل راکړي دا قبر دا قران چې چا په سینه کې وي چا د علوم دینی او ذکر کړی وي زما محترمو دا قران مدد بر قبر کې شفاعت کوي نن کدا بچي قران په سینه کې محفوظ کو د والدینو د خاندان د لپاره فخر دی په دنیا کې مباخرت دی تمام محترم رسول الله مبارک په زمانه کې د مدینه منورې نه بهر یو کس هغه پاتې کېدو خصوصيات د رسول الله مبارک مجلس ته نشو راځي صحابه په ځل کې د قران دومره عظمت چې کومه قافله د مدینه منورې نه راوته نو دغه کس په کوم ضرورت وغلارې تا او قافلې والے نبی تاسو چې تاسو د رسول الله مبارک نه صد قران حصہ ورېدلی ماته پدې دي کې هغه قران ځان سره بلا حصہ د قران ځان سره محفوظ کو یاد زما محترم دا شان د عبد الله ابن عباس سے رئیس المفسرین دي هغه معشوم چې کله د رسول الله مبارک د دنیا ته تشریف وړو زما محترم هغه عبد الله ابن عباس یو صحابي کوړته دي د علوم دینی او ذکر کوي د علوم حصول کوي الحمدلله عبد الله ابن عباس ابن الله تبارک وتعالى څومره کار واغی نن رئیس المفسرین په نوم باندې غیادي